د اوګرا لخوا د تیلو نرخونو کې د کمود باوجود ملکن ضلع کې پېټرول پمپ لخوا د خپل خوخي نرخونه چلیږي چې لکبل ترانسپورټران په یو دوه کې حیران شوي دي. په عالمي مارکیټ کې د تیلو نرخونو کمیدو وروسته حکومت هم د تیلو نرخونو کمولو فیصله وکړل چې پری په ټول ملکی عمل شروع شوی دی. خو د بدمرغه د ملکن تحصیل درګي او تحصیل بټخیله کې باز پېټرول پمپ د اوګرا نرخونو منلو ته تیار نه دي. ولی د ضلع انتظامیه لخوا د سختو هدایت او کاروایانو باوجود د تیلو کاروبار کوونکي خلک څوک پی لیټر 2 او څوک 3 روپۍ ګران خرڅوي، کومې چې د لاک ډاون او ګرانۍ نه متاثره ولس نور هم پریشان کړي دي. د سیمې خلک وایي چې کله په نرخونو کې اضافه وشي نو بیا د شپې په نرخونو عمل کیږي، خو کله چې حکومت ولس ته ریلیف ورکړي نو بیا پېټرول پمپ مالکان نرخونو منلو ته تیار نه وي. په لوړ دریا چې درګه هغه ځګونو کې 82 روپۍ ریټ دی، دلته 84 روپۍ ریټ چلیږي. حکومت له پکار دی چې په دې باندې غور وکړي. موږ د حکومت نه دا مطالبه کوو چې هغوی راپاسي او د دې تپوس وکړي. زموږ د حکومت نه دا موږ خواست کوو چې یاره دوی دا تیل مردان کړي دي، دلته په دې باندې نظرثاني وکړي او د دې پمپونو د حال احواله مو وګوري. تقریبا 84 یا 300 د پاسه باندې دلته 8 لیټر تیل چې دی نو ما پورون په خپله باندې موټرسایکل ته تیل واچول 84 روپۍ باندې لیټر دی. چې ګران شي نو په سواله ګران او چې ارزان شي نو بیا نه دی ارزان یا حکومت ته ارزان ورکړي. نو دا خو د ضلع انتظامیه کار دی چې هغه په دې باندې یو چک وساتي او کنټرول پې وساتي او ښه ټیک ټاک خبره ورسره وکړي. دا خو لکه عوام دي هسې معاشي طور تباه او برباد دي، نو چې دا لږ ریلیف ورته میلاو شي نو څه به والي. د سیمې خلکو او ترانسپورټرانو د ضلع انتظامیې نه په کلکه غوښتنه کړې ده چې پېټرول پمپ دی د حکومتي نرخنامې پابند کړي شي چې ولسي ستونزې کمې شي. عمران زریاب، خیبر نیوز، مالکن.